مشهوره مدرسه او د دین چې په دې دنیا کې نن د دارالعلوم دیوبند نه کومې چینې روانې دي وروڼو، حقیقت دا دی چې دومره چینې د بلې مدرسې نه نه دي روانې. که نن د جهاد میدان وګورې د دیوبند برکت دی، که نن د دیني مدرسو میدان وګورې د دارالعلوم دیوبند برکت دی، که نن دعوت او تبلیغ وګورې د دیني مدرسو برکت دی، که نن سیاسي میدان وګورې، که د ازادۍ تحریک وګورې، د دې ټولو تعلق وروڼو د دیوبند د مدرسې سره دی. د دیوبند مدرسه هغه مدرسه ده چې د هغې بنیاد چې ایښودی دی، بنیاد چې کوم مشرانو ایښودی دی، او بیا سنگي بنیاد دپاره کوم ډیزاین جوړ شوی دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ښودنه جوړ شوی دی. تاسو به دیوبند تاریخ دې سټډي کړئ، هغه مو نه کتلی د دیوبند د تاریخ په سلسله کې د مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وینا ده چې زما په ذهن کې ډېر لوی سوچ او ډېر لوی فکر و چې دا مدرسه خو موږ شروع کړه، د یو بوټي د لاندې هم یو مدرسه شروع کړه، لیکن یاره د دې مدرسې سره به څه کوو؟ دې کې آبادي به کوم ځای کوو؟ دې کې دارالحدیث به کوم ځای جوړو؟ دې کې جومات به کوم ځای جوړو؟ دې کې د لنګر ځای به کوم ځای جوړو؟ دلته به د طالبانو د سکونت ځای کوم ځای جوړو؟ وی په ذهن کې مې دا پریشاني ده. سوچ دی خلک یو کور جوړوي، یو مدرسه جوړوي، یو دارالعلوم جوړوي، نو خلک انجینرانو سره مشورې کوي، او انجینر سره چې مشوره وکړي د هغه د نقشې مطابق کار وکړي، نو هغه په لږ ځای کې ډېر کار کولی شي او په صحیح طریقه کار وشي. وی زما ذهن کې دا سوچ چې چا سره مشوره به کوم ګلکار سره، انجینر سره، په کومه طریقه د مدرسې بنیاد کېدم. وی د شپې خوب وینم د دواړو جهانو سردار مې په خوب کې ولید. مولانا قاسم صاحب لیکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې خوب کې ولید. ما ته وی ولې پریشان ہے؟ میں چې صاحب مدرسه جوړوم ډېر پریشان یم. ولې مدرسه کې پریشان ہے؟ صاحب دیوالونه جوړول دي، صاحب دارالحدیث جوړول دي، جومات جوړول دي، پوره نقشه بلډینګ جوړول دي، هغې سره به څه کوم؟ په دې سوچ کې یم چې چا سره مشوره وکړم. د دواړو جهانو سردار راته فرمایي راځه زه درته په خپله نقشه اچوم. نبی علیه السلام مخکې شو، کونټۍ مبارکه ورسره ده، او مولانا قاسم صاحب خپل تاریخ کې لیکي وی پیغمبر علیه السلام خپې بلې خپې روان دی، بیزار پڼې سپلی نه دي پخپو روان دي، چوکه مبارکه باندې کرښه راکاږي، دلته بنیاد به ته وکړې، دلته دارالحدیث به جوړ کړې، دلته جومات به جوړ کړې، دلته کمرې به جوړې کړې، دلته د میلمنو ځای به جوړ کړې. دا ستا دپاره نقشه شوه. ذهن کې فورا چې نبي علیه السلام په خوب کې مبارک کومه نقشه راته وښودله، ذهن کې مې کېناسته چې د خوب نه راپاڅېدم، زړه کې مې اوس فورا راځي چې خدای دا نقشه رانه غلطه نه شي. نقشه خو ما ته وښودلې شوه، غلطه نه شي رانه نقشه، یېره رانه نه شي چې رڼا ولګېده رالم هغه ځای نه ګورم چې کوم د دواړو جهانو سردار راته کرښې راښکلي دي چې ما نه ځای غلط نه شي هغه ځای ناپ کړم. وایي چې رالم ومې کتل د دواړو جهانو سردار د هغه کونټۍ مبارک نشان په ځمکه هغسې پروت دی، بلکې د نبي علیه السلام د خپو مبارکو د قدمونو نشان هم په هغه ځمکه پروت دی. د کومې مدرسې بنیاد چې د دواړو جهانو سردار کېدي او کرښه د دواړو جهانو سردار راکاږي وروڼو چې د هغې نه د فیض چینې نه خورېږي، کوم ځای نه به خورېږي. نو دارالعلوم دیوبند هغه مدرسه ده. دنیا کې نن جهاد چې څومره ګورې د دې بنیاد دارالعلوم دیوبند دی. دعوت و تبلیغ سلسلې جرړه دارالعلوم دیوبند دی. د مدرسو بنیاد دارالعلوم دیوبند دی. ستا د تحریک ازادۍ بنیاد دارالعلوم دیوبند دی. هغه دارالعلوم دیوبند چې د هغې نه نن د دنیا چینې روانې دي، چینې خورېږي د هغې نه د هغې دپاره بازار شته، نه د هغې د ما نه اوس یو ورور راته خبره کوله، مولانا صاحب دې راته خبره کوله، وی دا مدرسه ده او خدای پاک یې جوړوي. ما وی الحمدلله دې نه معلومېږي چې د مدرسې اراکین، د مدرسې ملګري دا اخلاص والا خلک دي، دا مخلصان دي، دې زړه کې اخلاص پروت دی، مدرسینو کې اخلاص پروت دی، طالبانو کې اخلاص دی، د کلي خلکو کې اخلاص دی. نن یې دومره لوی بلډینګ ته وګوره، څه مارکیټ نشته، څه کارخانه نشته، څه دوکانونه نشته، او دا دې لګیا ده صاحبه مدرسه د دین خدمت کېږي او د دین دا بوټي طالبان دې سیراب کېږي. هغه طالبان چې د مستقبل زمونږ د دین مرکزونه او بنیادونه دي، نو الله دې دا ټولې مدرسې کامیابي